السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کوټلی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوو د خیر سره مو سره پدی مو کا خټک دم ده او امیر نواب مده ماجد ده او امیر نواب مده چا لکه د جمعتونو د مدرسو د پورس ډونیشن پیسې ورکړي رقم ورکړي ان شاء الله مو یاغه سلسله کې روان یو د خیر سره چې کوم ځای کې لکه جوړی کورونه دي په جمعتونو مدرسو کې نو هغه ځای کې به د خیر سره دته چې کومې فیملی ورکړي دا ډونیشن ډیلیوري وکړو الله پاک ته هغه فیملی ته ډېر اجر ورکړي چې دغه سي دی الله پاک کورونو جمعتونو مسجدونو مدرسو خیال ساتي نو ماجد او خټک د برنه پنیمه کې به کوزیږي د خپل سکورونه دي او ما سره به امیر نواب مو یو هغه ځای کې به ما سره لکه انورم جوینټ کیږي خازا خټک د دوا سلام پکې وکړه بس بیا به ان شاء الله بس مټول مسافر ته دوا سلام دوا سلام نه بعد دغه دی بس کړي کې مطلب چې ورځي ګرځي را ګرځي الله پازل الله و ان شاء الله خدای به باران وکي او که باران چیرې وشي ګونګي مول دلا سو باران کیږي صحیح دلته سوال بوله زکه خدای په چنه مونږ ټول سودونه خو خر پړک ټول سودونه خو خر پړک خو شوي صحیح بالکل مو د ډېر خلکو یو ټول چې ویلوړ شم ځنه ویلوړ شم دا ګټم نه د انګړای د ټول انګړای د حقیقت دی وي خپل سره درول کنه ادا دې ته کمی وي ان شاء الله مو تر په بیٹول مسافر ته دوا سلام او سلام صحیح ده ماما ته یې بګي بس مو تر نو ټول د دوا سلام به د خټک ته خبرې وکړي او بس مې روانو خیر سره په والته ویډیو زه په زه مو چې کوم جمعتونو ته مدرسو ته سو او بس الله پاک ته هغه فیملی د صدقه خیرات خپل درګه قبول او منظور کی چې سم مقصد دی پوره کړی الله پاک دې صدقې او خیرات په غوونه هغه مشکلات بیماری تکلیفونه او پریشانه ختم کی ویډیو ګوره کمپلیټ شیخ بم پنیمه کې بیا کوزیږي په دې مقابله موږ ټول مسافر ته بس دوا سلام کوو د ډونیشن د جمعتونو ته خپل حساب ملوي شي تاسو په وړاندې مشرا اوسه الله ابزا وشړم پس درود سلام پتا وایم تگه دیدن تگه مرغنه یوم ما وایم السلام علیکم پس درود سلام پتا وایم تگه دیدن تگه مرغنه یوم ما وایم السلام علیکم نن پورا می تیرا جدائی شو پا نصیب می وصالو ناشو السلام علیکہ زلکی پٹا کلی موایم تگے دیدن تگے یم راغنے یوم الماوایم السلام د خیر سره مو په دې موکا دغه رولو ویلیج بختی ته په محله منګیخیل کې د مسجد ده مخکې نه جوړ مسجد دی خو دې کې لکه اوس دې کورونه دي نو دې مشیرانو مو ته لکه ریکوست کړی او جوړي کورونه دي انشاءالله به تاسو ته لکه وړاندې کړو او بیا چې کوم مدد راغلی دی به دې ته لکه چې کوم ذمهوار سړی وي هغې ته بیا ولکو ممبر صاحب څنګه صحت صحیح دی بس دو دی کار خیر شاید چې څوک پکې هغه کوی شي نو انشاءالله پکې حساب واخلي او په هغه دنیا کې بیا یو سړي په کور وشي بالکل او دا ډېر ښه خبره ده دا ډېره زبردسته خبره ده چې زه په دې لوکي کې سړی خانه شوه بخته شوه که نه دې نه موږ ته امداد رسي نو موږ بل چا ته بالکل ضرورت نشته موږ دغسې اتفاق په خپل کې په کار دی زه ډېر شکرګزار یم د دې لوکې نه بالکل چې خدای دې دغسې خلک پیدا کړي او ماما پکې غالبا دی پکې انچارج دی ماما تاسو پکې خپل نوما او بیا چې کوم عمر شاد حسین نوما دی عمر ګل دویم منګیخیلو ها بس موږ عجیم جهاد دی غلامت دی زه پکې درې واړه پکې لکه انټرست دې کې چې کوم کورونه شوي دي یا کوم پوتې دي هغه به لږ موږ ته وښیې تاسو
دو جی مویا مسجد ته نه نرولو دو د او داس چر دوم زینو دو نلکی تو سوینه کنه لکه ډېر اوچاتو نه هغه ټیټ کو حاجی ټیټ کو لکه مخکې سره دا زوی موږ ستر کړو ها ها چیرې دا غاز زیات شي لکه ایکسټنشن پکې ډېر وشو لکه ډېر لوی ایکسټنشن پکې وشو ها ها نو نه کې مخکې دی وشو او دا مخکې د دیوالونو چې دی په دې باندې په پاس لنټار اوس کیږي او جی دوزه اوپن ده نو په دې باندې لنټار شو بیا دې کې پلستر وغیرہ فرشونه شو نو دې کې اکوار بس کوشش وکړي ان شاء الله موږ د کوم دا دیوالونه هم نوي وول شو کې لکه د دیوالونو پکې چې لکه نوی مو په دې باندې بټایل هم لاګي لکه حاجی دني شو ماشاءالله ستر مسجد ده جمعه ستر ده مسجد لکه په بختې کړي کنه دا بالکل ملکانو مسجد دی مخکې مې هغه ته وګورئ دو جی مسجد کې چې کوم ایننه مین حال ده په دې کې دا پوز د تاسو قتل شي دا روشندولونه دي دایم لکه غالبا چې ستري کړو او دې په کوم دا سیلینګ پکې سیلینګ هم پکې لکه شروع ده دا ماربل په دې کې ولګیدلو ها خو ماربل چې دي کنه لکه دا سایډ ته چې موږ رش کار کې خرابتیا راغلي په دې باندې ان شاء الله موږ کار کوو چې راځي صحیح طریقې سره ها دا ته وګورئ په چیک کړه نو بس تاسو په وړاندې جی په دې ویډیو کې تاسو دې کې بل کا سیلینګ هم کیږي ها نو دې کې نه د کورونا روان دي او موږ د چې کوم ډونیشن راغله د امیر نواب مده چې کوم لکه فیملی هغه کړی دی نو موږ دغه سي جوړي چې کوم مسجدونو یا مدرسو کې کورونا جوړي وي نو هغه کې موږ ورکو الله په ته قبول او منزور کې کومې فیملی ده ولا په ته ورته اجر ورکې ویلې چې دوی نه د الله په کورونا دي او د اخرات ګاټه د صدقه جاریه کول مما تاسو به خپل ټلیفون کانټیکټ نمبر وایي کبه سوک تاسو سره 0307 0307 27 27 11 11 870 870 دا مما نمبر د 10 سره ډایرکټلی کانټیکټ کوي که نور څوک مدد کوونه غواړي اوس به امیر نواب مده چې کومې فیملی لکه مدد ور کړی دی دغه سي مسجدونو دی پوره مما باغینا چې کوم نه نو تقریبا 25000 روپۍ 25000 الله دې قبول او منظور کړي مثلا دې قبول کې ان شاء الله چې تاسو غوښنه ملګری مو سره راځي کنه ان شاء الله مزید به ان شاء الله چې مدد کوي موږ به ان شاء الله ان شاء الله جی موږ به مرسته مدد جوړی وي او چا چې مدد کړی دی هغه ته الله دې اجر ورکړي امين امين ثوابونه دې ورکړي امين امين بس اخرات جزاک ګټه الله دې ډیر مننه په دې مقام یا دغه د بختې کدي نه روان شو د خیر سره لاندې طرف ته بوسو ولاندې چې کوم نه نو ډوګ بیسو ته سره یو جمعه ته او په ویلیج ډاګ اسماعیل خیل کې یو جمعه ته ډوګ بیسو ته کې جمعه هم ده او مدرسه هم ده او اچ اټینډ کو هغه ځای کې ډونیشن ویر کو بیا به د خیر سره مو یسو ویلیج ډاګ اسماعیل خیل ته اخیری نو بس ویډیو ګورئ جی خپل هم ګوره نور ملګرو سره هم فارورډ کې السلام علیکا السلام علیکنا پس درود سلام پتا ویم تنگے دیدن تنگے یم راغلے یوم الماویم السلام علیکا السلام علیکا دا حبیب اللہ صبری گورا خوکی نزاری دی پخپل کور کی ارمانی گورا د خیر سره په دې مقام یو جامعه اسلامیه فاروقیه په خان بادر ګړې د بیسوت علاقې سره موجود یو دلته کې د زیر تعمیر یوه مدرسه ده هغې ته مو وزټ کړی دی انشاءالله څه ډونیشن به م ورکوو او په دې مدرسې کې چې کوم ضروریات کارونه دي تعمیراتي کار دی هغه هم تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوو څوک هم چې د ویډیو ګورې نو که څوک لکه دې مدرسې کې خپله براخه عیسی اچول غواړی پوره د ثواب دی پوره کار خیر کار دی نو په دې کې چې کوم د مدرسې انتظامیه ولدي نو هغې کانټیکټ نمبر یې به موږ ویډیو کې لکه تاسو سره شیر کړو بېشکه هغې سره ډایرکټلی کانټیکټ وکړي او په دې صدقه جاریه کار کې چې کوم دی نو عیسی اوري السلام علیکا نن پورا می ارمانونه شو تیرا جدای شو په نصیب می وصالونه شو السلام علیکا السلام علیکا زړه کې پټا کلمه وایم تنګې دیدن تنګې یم راغلی یوم الماویم السلام علیکا السلام حاجی وړه دغه د ناستې د مازدیګر ټیم دی او د قرآن شریف تلاوت سبا کیی د وړه
او ډېر زیات تعداد سره د اوړه راغلي دي. نو کوشش وکړئ په دې کار خیر کور کې څوک هم چې لکه څه قسم ته عیسا اخیستل غواړئ لکه د مټیریل په شکل کې وي یا خپل ډونیشنونه دې ته راستوئ نو دې انتظامي والا چې کوم دي هغې سره لکه کانټیکټ وکړئ. الله پاک به تاسو ټولو ته چې کومیانو ډېر ډېر اجر ډېر کړي. حاجي د خیر سره دې مدرسې چې کوم انتظامیه والا دي یا ذمهوار کسان دي ضرور مې دې ځای کې ویلوړ دی دی به پکې خپل تعارف وکړي خپل کانټیکټ نمبر به پکې شیر کړي بیا که څوک څه قسم تمادات کوونه غواړي ډایرکټلی دې سره به تاسو کانټیکټ کوئ. حاجي بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم چې کوم دی کاری محمد ساکلین دی او د دې مدرسې چې کوم دی زه ناظم یم او مونږ ته چې کوم دی ګیلکار تقریبا 3 ټنه سریه یاده کړې ده او 400 بورې سیمټ یاد کړي دي او او دا لانټر ضرورت دی مونږ ته او سیمټ ته زمونږ ضرورت دی شګه باجري کرش شګه وغیره دا باجري هم لګي. هر دغه ټول دی کې چې څه استعمالي دغه ټول ته زمونږ ضرورت دی. صحیح ده. بیا او دی کې چې کم دی دا فرش هم پاتې دی دا ډکون مونږ وکړو بالکل تعمیراتي کار دی کې ډېر دی لانټر دی پلسترې شوي بجلی کار شو رنګ روغن شو دا کارونه پکې پاتې دروازې شوي کړکۍ روشندان. ها تاسو پکې خپل کانټیکټ ټلیفون نمبر چې کوم ایکټیو نمبر وي چالو نمبر وي اپ کې تاسو بس دوه نمبر به مونږ درکو یو دا مشر استاد دی یو زیمه 0313 97 0313 97 99 99 379 379 کنه. جی ها دا به زه په دې سکرین باندې شیر کوم دا چا نمبر دی دا مشر استاد دی هغې څه نوم دی تاثیر خان مشر استاد تاثیر خان. جی ها تاسو پکې خپل هم شیر کړئ زمونږ 0316 0316 35 33 35 35 ها 36 36 879 879 879 تاسو خپل نوم محمد ساکلین محمد ساکلین و دو نمبر بس د کوری سے دې چې کوم لګ انتظامی ولا د شیر کولو کوشش وکي څوک هم چې څه قسم تم راسته مدد کوونه غواړي ډایرکټلی دې سره کانټیکټ وکړي. ما سره په دې موقع امیر نواب مم راغلی دی او امیر نواب مدمو یا هغه بنیدم یا د فیملی نوما نه اخلو خو چې هر چا ویر کړي الله پاک ته دې د صدقه د ډونیشن په خپل در کې قبول او منظوره کی تقریبا 25000 روپۍ دي 25000 روپۍ دي د دې مدرسې په دې تعمیر کې مو لکه دی الله دې نومې سره دا ویر کې الله دې قبول او منظوري کړي. دا بس چې هر چا دي جی مونږ نوم نه اخلو خو کلم چې په دې مدرسه کې تاسو ختم وکړي نو هغې ته پکې خصوصي دواګانې وکړي هغې فیملی چې څه مشکلات وي تکلیفات وي پریشانۍ وي د هغې وفات شوي خلک چې څومره مرحومین دي په فیملی کې هغو ته به خصوصي دواګانې انشاءالله نن شپې له به مونږ ختم وکړو ته به خصوصي دعا وکړو. صحیح ده جی بس الله دې قبول او منظوري کړي آمین ثم آمین. السلام علیکہ عاشق دی پرختیا وایم تگے دیدن تگے یم راغلی یوم المعویم السلام علیکہ پس درود سلام پتا وایم تگے دیدن تگے یم راغلی یوم المعویم السلام علیکہ السلام علیکہ نسخو کلی زندگی دے جن کے میں نصیب شدغا مسجد نبوی دے السلام علیکہ السلام علیکہ خپخوان او پا مزوایم تگے دیدن خاجی دی خیر اسره مو یا دغه د ماشوم ټیم دی او په ویلیج ډاګ اسماعیل خیل په محله نتو خیل کې کوم چې زیر تعمیر مسجد دی هغه زه درولو دې لکه مسجد انتظامیه ولا مو ته لکه ریکوست کړو او دې کې روان لکه کار دی اوس پکې موجوده چې کوم نه پلسترې وغیره دا شوي دي او نور چې کوم کار دی هغه نه لکه تاسو ته وشي یا بجلی کار پکې پاتې دی پرشونه پاتې دي رنګ روغن پینټ کار او د اوبو سیټینګ وغیره نو دا ټول انتظامات کوونه ده انشاءالله اینه مسجد ته ورسو اینه د ریکارډینګ کوو ها ماما دلته کې مو سره دی او ماما موږ ته لکه ډېر ټیم مخکې دې ځای دې پوره یېري
خو چونکې مصروفیات ډېر زیات وو او نن دغه د موږ ټیم ورته وویل سو په ماشوم کې رولو ما ته موکاویر کوم چې د مسجد کې چې کوم کارونه پاتې دي چې تفصیل تاسو سره د شیر کی ها ماما بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د مو خوږو ملګرو د مو خوږو کلیوالو الله مو تل خاد او آباد لره دو جمعات دو مو راون کړی دی الله دې مو ته توفیق راکړي چې زه سار ته ورسوم امین او دې جمعات کې اوس دې پورې خو مو راورسوه د پلسترې ملسترې مو وکړي او مسجد دی کې اوس دروازې کړکۍ دي دا پاتې دي او پارش پاتې دی پارش نه علاوه په دې کې بجلی چې کومه ده بجلی پاتې ده او دې نه موږ داسې یو هغه راون کړی دی چې دې باندې پوس مدرسه جوړوو د وړکو دپاره لاندې به د هلکانو مدرسه وي او پوس به باندې د وړکو مدرسه وي دې کې ډېر کورونه دي ډېر ماشومان دي زه یې وینم زه راسم دلته روزانه راسم او روزانه یې زه وینم چې سکول نه راشي بیا کلي ته خلاص وي نو هغه چې 15 کسان وي نو 6 کسان پکې سي نور بقیا جوړوګانې جوړې کړي مور ته چې بس زه نه سم اثار مې په در دی دو دي ځای لرې دی که نه نو بس دغه خبره ده دغه څیزونه پکې دي نو تاسې بس د تعالی پاک حاجر دیر کا الله ته واس دیر کا الله ته زړونه دیر کا داسې زړونه ته دیر کا چې څنګه دته پیسې دولت دیر کوي دغسې د خدای پاک زړونه دیر کا چې د الله په لاره کې تاسې لګوي او زه به تاسې پېژندلی یم مو نوم نبي ګل دی سلخوني یم او بس زه فی سبیل الله په دې کې لګیا یم پوه شوې که نه نو بس مو ته هم تاسې دا وکوئ چې مو الله پاک په دې کې سر ته ورسوي د جومات سر ته ورسي او زه پکې کامیاب شم او الله دې تاسې کامیاب کړي امین او بس دغه خبره ده نو دا پرشونه مرشونه پکې ضروري دي بجلی ضروري ده دې کې لکه سینټري اوبو سیټینګ شوی دی کویا پکې شته کویا پکې دا شوی بورینګ شوی دی ها بورینګ شوی دی ویلي چې اکثر موږ نه فیملی تاسو کې چې کوي ضرورت وي نو هغه خبره ده چې بورینګ پکې شوی دی نور دینه دا یو داس چر دوم زیونه دي د لکه دلته کې شوی دی سیټینګ خو ماما پکې خبره وکړه چې مولانا صاحب د پوره کمرې ضرورت ده آی مونږ لکه چې څنګه ابودي کیږي دینه د نلکی وغیرہ لګیدلې دي فرشونه پوتې دي کور پکې ډېر پوتې دي تقریبا وایي شي دو فرشونه یې نه به د تو شي ولجو او تیرې د ماشوم ټیم د بجلی سیټینګ فلال پکې نشته ده خو موږ د موبایل په لایټ په ذریعہ چې کوم د تاسو ته شیو دوستر لکه داسې برانډا غوندې کې ده د پلسترو کور الحمدلله کمپلیټ شوی دی او په دې کې چې کومو فیملیو دې سره مرسته مدد کړې ده نو الله پاک دې هغې ټولو ته چې کوم دی ډېر اجر ورکړي خو صحیح لایټ بندوباست نشته دوی نن اوس موږ لکه مین چې کوم حال دی مسجد هغې ته انټرویو شوه د مخامخ روشندانونه پکې وینې دا هم اوپن دي دا جوړونه ده د سیدي پله دا کړکۍ شوې دا جوړونه ده دروازې شوې نو بس کوشش وکړئ ماما به پکې تاسو ته خپل کانټیکټ نمبر هم دیر کړي ډایرکټلی د سره پکې رابطه ځکه کوي چې موږ خپله مصروفیات ډېر زیات دي او د ځای له سایډ ته ځای دی ماما ریګولرلی ډیلی دلته راځي او بس د په نګرانۍ کې دا کار لکه د مسجد تر دې لیوله پورې ورسېدو یعنې دا مسجد او بس دا صدقه جاریه کار دی د الله کور دی کوشش وکړئ دی کې چې څومره مرسته مدد کول چې دې کې مدد وکړي ماما به پکې خپل ټلیفون نمبر شیر کړي اوس نبی ګل ما پکې خپل ټلیفون کانټیکټ نمبر شیر کړي ډایرکټلی دې سره چې کوم دی کانټیکټ وکړي که څوک څه مدد کوونه غواړي ښه ماما 0332 51 41 798 دا نبی ګل ما نمبر دی زه به په دې سکرین باندې تاسو سره شیر کوم ډایرکټلی دې سره کانټیکټ کوي امیر نواب ما چې کوم دی کوم لکه فیملی دته د مسجدونو دپاره یا مدرسو دپاره کوم ډونیشن ویل کړی لکه دې نه مخکې مو یو ځای ته چې لاړو هغې کې هم تقریبا 25,000 روپۍ لکه دې ویر کې امیر نواب ما هغې فیملی د طرف نه او په دې مسجد کې هم دغه دی تقریبا 25,000 روپۍ ډونیشن یې ویر کړو الله دې په خپل در کې قبول او منظور کړي نو بس ماما بس دو به تاسو دې په استعمال کې ولګوي او ان شاء الله دا ویډیو چې څومره یې مسافرونه خويندې ګوري امید مو ده چې ان شاء الله مدد وکړي الله به پوره کوي او موږ د مسافرونه خويندې ان شاء الله پوره کوي دا به ان شاء الله پیسې باندې په دې جمعات کې خرج کیږي ان شاء الله په مو باندې به هیڅ نه خرج کیږي ان شاء الله او دې جمعات کې چې څه شي لاګي کوم یو څه ضرورت پکې ان شاء الله
په هغې کې به زه خرج کوم بالکل. خو داسې به زه ساتم لکه د مور د پیو غوندې الله دې قبول او منظور جزاک کړي. الله جزاک الله بس جزاک الله ها ها السلام علیکم ها. یو خوشو ورونو دو نبی ګل ډیر نیک انسان ده دو چې کوم نه کور شروع کړه ده د خدای په حکم سره کوي الله هر سړي ته دو دوی چې وای د خدای کور ده تاسو رو شو ګوره نه خوړون کده نه څه ده پیسہ موت شي چې دې سړي موت دم الله کرو کې دم راغار وکړي نو دی وسیله دی خدای په کو تاسو په خیرات دیر کې ودت دی ویر کې ورسره نور ته دی توفیق رحمت ویر کې آمین آمین جزاک بس الله. بچو بدرنګ ماشه دو تاسو خیرات کې ځون ته بنگلې جوړې کړې دا بچو بدرنګ ماشه د خیر سره بس مو یدي زنه روانګي کوو ان شاء الله کوشش به بیا کوو بل نوی کلیپ سره به ته بیا رسو تراغ پوری اجازه ته خدو الله حافظ الله پامان.